دا یو بل سوال دی، څلورم نمبر سوال دی، او دا دی محمد عدنان صاحب دی هندکو دامان نه. هغه دا سوال کړی دی. عدنان صاحب سوال دا کړی دی چې یو کس ته یو هغه په مانځه کې په چې کوم د اول رکعت رکوع ده، په هغې کې دی سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم دا تسبیحات وایي. او د مانځه چې کوم باقي رکوعګانې دي، دویم رکعت والا، دریم رکعت والا، څلورم رکعت والا، په هغې کې دی رکوع کې سبحان ربي الاعلی وایي. نو دته اوس پته ولګېده، دا کس محمد عدنان صاحب یې دغه کس ته اوس پته ولګېده چې دا په ټولو رکوعګانو کې سبحان ربي العظیم دی او په سجدو کې سبحان ربي الاعلی دی. آیا دغه انسان منځونه شوي که نه شوي او د دپاره څه حکم دی؟ نو عدنان صاحب د دغې خبرې جواب دا دی چې چونکې دا تسبیحات چې دي د رکوع والا سبحان ربي العظیم یا تسبیحات د هغه والا د سجدې والا سبحان ربي الاعلی دا خو مسنون دي، دا سنت دي. نو که یو انسان د رکوع والا تسبیحات په سجده کې وایي یا سجدې والا تسبیحات په رکوع کې وایي، نو په مونځ کې هیڅ خبره پکې نشته دی، مونځ د وشو او په دغه انسان باندې سجده سهو نشته دی، په دې باندې هیڅ سجده سهو نشته، مونځ هم وشو. خو البته کده ته پته نه وه هیڅ خبره بیا نشته دی. خو البته کده ته پته وي چې مثال کې طور په رکوع دپاره سبحان ربي العظیم دی او سجدې دپاره سبحان ربي الاعلی دی، او دی بیا هم د هغې الټ وایي، په رکوع کې سبحان ربي الاعلی وایي او په سجده کې سبحان ربي العظیم وایي سجدې په دوران کې، دا بیا د دپاره مناسب خبره نه ده. نور د منځونه ټول شوي دي، منځونو کې هیڅ خبره نشته دی. آینده دپاره د په رکوع کې سبحان ربي العظیم وایي او په سجده کې دا سبحان ربي الاعلی وایي، ځکه همدغه معبود دی او همدغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکه سنت دی. کوشش دا کا چې مونږ دا په هغه طریقه باندې وکړه چې کومه طریقه د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونږ تاسو ته ښودلې ده. دا مخکې مونږ سره یو ورور دی محمد افنان صاحب دی، محمد افنان صاحب دی د پېښور نه. هغه یو سوال کړی دی. سوال یې دا کړی دی چې د میراث متعلق سوال دی چې یو کس وفات شو او دا هغه دوه زامن دي، د دوی د کور مسله وي، او کس وفات شو دا هغه دوه زامن دي او نوسی دي. نوسی خو دا کوم چې دوه زامن یې دي دغه نوسی د دغه دوه زامنو اولاد نه دی، یو دریم زوی هم و، دغه چا څوک مړ دی د دې یو دریم زوی هم و، دا د هغه دریم زوی هم وفات شوی دی، دا د هغه دریم زوی بچی دي، دوه یا درې بچی دي. اوس چې دی دا مړی یو انسان مړ دی، دوه زامن دي او د درې نوسی دي. نو آیا د سوال دا دی چې زامنو په موجودګۍ کې نوسو ته د دغه مړي په مال کې حصہ میلاوږي که نه میلاوږي؟ دا یاد برئ افنان صاحب، ستا د خبرې جواب دا دی چې په شریعت مطهره کې میراث چې کوم نه دا داسې یو څیز دی د هغې ټول احکام قرآن کریم فرقان حمید کې خدای پاک جل جلاله بیان کړی دي او حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په احادیثو کې بیان کړی دي. ټول احکام یې قرآن او حدیث نه، او بعض احکام یې په اجماع د امت سره ثابت دي، خو اکثر احکام یې په قرآن او په حدیث باندې ثابت دي. نو اوس د ستا د مسئلې جواب دا دی چې یو کس مړ شو، د هغې دوه زامن دي او نوسی هم دي. نو دا یاد لره چې زامن موجود دي د دغه مړي، نو نوسو ته حصہ نه میلاوږي، لہذا دا کوم نوسیه چې دي دوی ته به حصہ نه میلاوږي. خو یو شرط به پکې دی چې دغه کوم نوسیه دي د دوی چې کوم پلارو دا به د دغه سړي د مرګ نه مخکې مړي، دا کوم سړی چې اوس مړ دی او دوه زامن پریښي دي او نوسي هم پریښي دي، دغه نوسو یې چې کوم پلارو چې د دغه سړي زوی جوړږي، دا که دغه سړي نه مخکې مړو نو بیا خو دغه نوسو ته بیا حصہ نه میلاوږي، ځکه دا د میراث قانون دی چې د سړي زامن موجودي او بل طرف ته د سړي نوسی موجودي، نو ټول مال د دغه سړي به نوسو زامنو ته میلاوږي، نوسو ته په دې کې څه برخه نه میلاوږي شریعت ته طرف نه. که دغه مړي چې کوم زامن دي دوه او دا یا ورورونه جوړږي، که دغه خپلو ورورو لا استحسان په طور باندې چې کله یې څه ورته میلاو شي څه شی ول ورکوي نو ول ورکولی یې شي. خو شریعت په ترو باندې دوی دغه یعنی دغه چې کوم نوسی د میت کې دا یې ترونه جوړوي، دغه ترونه دا شی غوښتی نه شي. نو په شریعت کې دا مسله ده چې زوی موجودي او نوسی موجود، یو کس مړ شي
نو زامنو ته به ملاويږي، مسو ته به شي نه ملاويږي. که اسې ولور کوي ولور کولای شي دغه دوه بچي د میت.